السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ آل عمران سلورم سپارہ آیات نمبر 132. اطیع اللہ، اللہ فاکوی تاسو منی دا اللہ یعنی تابداری کوئی دا اللہ والرسول او دا رسول لعلکم ترحمون دا پارا دی چی پتاسو رحم اکڑیش، یعنی دا اللہ خبر منی او دا اللہ دا پیغمبر خبر منی. په اصل کې دا دواړه یو د څوک چې د الله د پیغمبر خبره مني دی به د الله خبره هم مني، او څوک چې د الله خبره مني دی به د پیغمبر خبره هم مني. تاسو د الله خبره هم منئ او د الله د پیغمبر خبره هم منئ، یعنی د الله هم منئ او د الله د پیغمبر هم منئ. ځکه په احد کې د احد په جنګ کې د نبی علیه السلام په یو خبره باندې عمل نه شوی، د هغې وجې نه مسلمانانو د ډېر لوی شکست چې کوم دی میلاو شو او ډېر لوی نقصان ورته ملو شو. غاښونه مبارک نبی علیه السلام غاښ مبارک پکې شهید شو، په مخ مبارک کې کړۍ لړۍ، حضرت حمزه رضی الله عنه پکې شهید شو. او هغه ګټلې جنگ هغه په بیلات باندې د نبی علیه السلام د فرمان د نه منلو د وجې نه بدل شو، یعنی ګټلې جنگ هغه په بیللې جنگ باندې بدل شو. ظاهري شکست پکې مسلمانانو ته وشو، ولې د نبی علیه السلام خبره پکې ونه منل شو. دلته کې الله پاک فرمایي چې اطیع الله، تاسو د الله چې کوم دی منئ، د الله احکامات منئ، والرسول او د رسول. حالانکه دا دواړه یو دي، د الله خبره او د الله د پیغمبر خبره دا دواړه یو ده، خو فرق دغه دی چې قرآن ته مونږ دا د الله کتاب وایو چې دا د الله رب العزت په نبی علیه السلام باندې دا خبرې جبریل علیه السلام راوړي دي، نو دې ته وحی ویلی شي، او بیا د نبی علیه السلام چې کوم حدیث دي نو هغې ته وحی ویلی شي. خو صرف فرق دومره دی چې دې ته وحی مطلوب ویلی شي چې دا هغه وحی دا چې دا لوستلی شي، او د نبی علیه السلام احادیث چې کوم دي نو د هغې څوک تلاوت نه کوي. نور په دې کې څه فرق نشته دی. او دویم فرق دا دی چې قرآن د دې الفاظ او معنا دا دواړه من جانب الله دي، دا دواړه د الله د طرف نه دي، او د حدیثو مطلب او مقصد او معنا دا د الله د طرف نه دي، او الفاظ د نبی علیه السلام خپل دي. نور دا یو سیز دی. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي وما ينطق عن الهوى، زما دا محبوب چې دی پیغمبر علیه السلام دې د ځان نه خبرې نه کوي، بلکې دې هغه خبرې کوي کوم چې ورته زه چې کوم دی وحی وکم، کوم د زه په زړه کې واچوم. یعنی زما دا پیغمبر په خپل خواهش باندې یو خبره هم نه کوي، بلکې زما دا پیغمبر چې کومه خبره کوي نو الله وی دا زما خبره ده. په اصل کې د دې وجې نبی علیه السلام فرمایي چې آخره زمانه کې به داسې خلک راشي چې هغې به تکیه چې کوم دی لګولې وي. حدیث ترمذي شریف او ابن ماجه شریف ټولو صحاف ستاو کتابونو راغستې دي چې نبی علیه السلام وایي داسې خلک به پیدا شي چې هغې به تکیه لګولې وي، ښکلې مزین ځای به یې د ځان دپاره جوړ کړي او تکیه به یې لګولې وي، او تاسو ته به وایي چې بس حدیث د نبی علیه السلام مه منئ، بس څه چې د قرآن وایي دقه منئ، او د قرآن نه اپله بله خبره نه منئ. نو د قرآن شرح او تشریح په ته په څه باندې کوي؟ نو نبی علیه السلام وایي دا خلک تاسو ګمراهۍ طرف ته بوځي چې تا ته وایي چې صرف قرآن منه، د قرآن نه اپله بل څیز مه منه. نو په قرآن باندې پوهېدونکی څوک دی؟ نبی علیه السلام. حدیث ته د قرآن شرح او تشریح ده. لکه مونځ دی، قرآن مجید کې الله وایي واقیموا الصلاة، تاسو مونځ قایم کړئ، وآتوا الزکاة، زکات ورکړئ. اوس مونځ قایم کړئ او زکات ورکړئ. اوس د دې مونځ د نور تفصیلات په کوم ځای کې ده؟ قرآن کې نشته دی، قرآن کې دا نشته دی. د دې تفصیل دا چې کوم دی په احادیثو کې راغلی، ځکه د قرآن شارح نبی علیه السلام دی. نبی علیه السلام د دې شرح کړې ده چې د دې مونځ دا معنی ده، او نبی علیه السلام د بیا جبریل علیه السلام هغه مونځ خولی دی، او هغه بیا نبی علیه السلام صحابو ته خولی دی. نو په مونځ کې په قرآن کې خو صرف دومره ده چې واقیموا الصلاة. نو که تش قرآن یو سړی وایي چې زه منم او حدیث نه منم، نو د تش قرآن نه یو سړی خپل مونځ هم بیا نشي ثابتولی، د 15 ټیمه مونځ ته هم نشي ثابتولی.
او د خر دا غوخه چې حرامه ده نبی اسلام په خپل فرمایي د دې سړي ته تاسو کو دا کم سړي چې صرف قران منم حدیث نه منم د حدیث نه منل نه وي خو تش قران منم چې قران شته دی د قران نه بل خبره نشته دی نو نبی عليه السلام په خپل فرمایي د دې سړي نه تاسو کو د خر دا غوخه ته ولې حرامه منه په قران کې نشته ډېر خبرې د قران کې نشته دی داغه زګه د قران دا د الله د طرف نه دی او بیا د دې شارح چې کوم دی دا نبی عليه السلام دی نو چې کله نبی عليه السلام د دې شرح وکي نو د نبی عليه السلام خبر ده چې کوم دی حدیث ویل شي او یو سړی وی چې حدیث نه منم د نبی عليه السلام نه منم نو دا قران هم دی بیا نه مني زګه چې دا قران څنګه مني ولې د الله د سویل دی چې دا قران زما کتاب دی دا والا لکه دې بیا څنګه و چې دا د الله کتاب دی دا قران دی وی مونږ وای د الله کتاب دی کنه نو مونږ څنګه وي مونږ ته خو الله ډایرکټ نه دی ویل چې دا قران والا دا زما کتاب دی بلکې مونږ ته چا ویل دی مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې دا قران القرآن کتاب کلام الله کتاب الله چې دا قران د الله کتاب او د الله کلام دی نو دا مونږ ته چا ویل دی نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام خبره دا حدیث ویل شي نو مونږ چې دا قران منو دا مونږ د حدیث ته وجه نه منو چې نبی علیه السلام وی دا د الله کتاب دی مونږ الله کتاب نبی علیہ السلام وی الله شته دی الله یو دی مونږ وی بالکل نو دا قران چې مونږ منو دا د حدیث ته وجه منو کوي سړی چې حدیث نه منم دی بیا قران هم نشي منلی نو دلته کې د دې وجه نه دا اطیع الله او اطیع الرسول چې تاسو د الله تابعداري هم کوئ او د الله د پیغمبر تابعداري هم کوئ او بعضی احمقان خلک د سی ویغه وی قران کې وی چې تاسو د الله ومنه د الله د پیغمبر ومنه نو بدا خدای الله د پیغمبر عبادت دی نو عبادت جدا سیز دی او منل جدا سیز تابعداري جدا سیز نو دې کې حکم دی چې په وحد کې د دوی شکست د نبی علیه السلام د یو حکم نه منلو د وجه نشو او مونږ ځان سره سوچو مونږ څومره احکامات د نبی علیه السلام ماتو څومره طریقې د نبی علیه السلام ماتو څومره احکامات الله ماتو نن چې ارزه کې والی کېږي مسلمان والی کېږي د نبی السلام یو طریقه نبی علیه السلام ته یو ځای خوري په دې کانډاو نه تاسو خو ځای نه او هغه صحابه هم د غلطۍ د وجه نه غځای پرې خود او څومره لوی شکست ورته وشو څومره لوی تکلیف ورته ورسي مونږ روزانه د نبی علیه السلام طریقې ماتو نو خامخا مونږ ته هم تکلیفونه را رسي کوم ځکه مسلمان والی کېږي د خپل اعمالو د وجه نه خدای الله نه دعا کو چې الله مونږ سره د خپل رحم او د کرم معامله کوي وسارعوا او تاسو منډه کوي الی مغفرة بخنه طرف ته من ربکم د خپل رب وجنة او هغه جنت طرف ته عرضها السماوات چې پلان د هغه السماوات والارض د اسمانونو او د زمکو په مقدار باندې دي او عدت تیار کړل شوی دی للمتقین د متقیانو د پاره دلته کې وی د جنت پلانو دا د زمکو او د اسمانونو په اندازه باندې حالان کې د جنت پلان چې کوم دي د حدود الله پاک چاته نه دی خودلی خدا مثال د اسمان او د زمکه سره ځکه ورکو چې د انسان په ذهن کې د اسمان او د زمکه د یو بل دا فاصله ډیره زیاته ده د انساني ذهن مناسب نو د دې وجه نه الله پاک دا مثال ورکو نو د دې پلان ډیر زیات دي ځکه چې د ادنا جنتی ادنا چې صرف یو پیره کلمه ویلی وي په ځل کې د اوري د دانې برابر ایمان وي چې بالکل ادنا درجه جنتی وي الله بوله د دې دنیا په لس چند باندې جنت ورکړي یو پیر جبرئیل علیه السلام د الله پاک نه تاسو کو چې الله پاکا د زما د جنت الفردوس سیل کوم او مال د دومره لوی وزر راکړي دي شپږ سوه یو روایت کې دي 70000 وزر الله پاک جبرئیل علیه السلام لور کړي دا دومره لوی وزر در الله کړي دي نو الله پاک زما د کم ځای کې استعمالو او هغه چې دوه وزر کولاو کې نو دنیا کې نور نخ کار کوي دومره لوی وزر الله پاک ور کړي نو ورته ورشه او دومره سپیډ دی دومره تیز رفتار دي چې دی په دوه پیرو باندې ډیر تیز راغلیو یو چې کله حضرت یوسف علیه السلام کوی ته ورځو نو وی الله پاک ما ته حکم وکړ زبر اسمانونو کې چې ورشو دی بچ وی دا هغه ځای نه چې یوسف علیه السلام له کوی وخت نو رسیدل چې زرا غلی ما دې ما راټینګ کړ ایو په هغه موقع باندې چې کله موسی علیه السلام ماشوم د فرعون په کور کې او فرعون دو په ماشوموالي د موسی علیه السلام د فرعون نه داګیر راشو کوله نو د فرعون ویزه امتحان اخلم د هغه ماشوم دی اسیر رضی الله عنه ته وی چې د کم د لاسه به زما بد شهید اړي وړي کیږي زه د امتحان اخلم هغه ورته دا هغه ماشوم نه دی دی په سبا دی پوي او به هر حال دی زه امتحان اخلم نو دا یو لا لوخي کې ملغلری کې خودي او بل کې د سکروټ کې خودي
او د خپل بیبي ته کو د سکروټو ته لاس کو دی بیا په ناپوهه زما د ګیره راکاږي او کنه د ملغلرو ته لاس کو نو دی بیا پوهه ماشوم دی بیا هغه ماشوم دی د کم ماشوم د لاس به زما بادشاہي دړي وړي کی نو موسی علیه السلام په دغه ټیم کې د اسمانونو د پاسو نبی موسی علیه السلام خو پوهه پیغمبر خو د مخکې الله پوهه پیدا کړی نو د ملغلرو له لاس وړو ویزه د هغه ځاینا دومره سپیډ کې رااله چې د سو د لاس ملغلرو لوړو نو ما الله سره واغستو سکروټ ته مې کو دوم کو نو د الله پاک نه تاسو کو الله پاک زه جنت الفردوس لیدل غواړم د دې سیل کوم او د وروالو وي د خپل دو وزر به کوله ولې په فل سپیډ باندې روان دي دغه ډیر زمانہ تیر شو ټوله وزر استړې شو اخر کې په یو میدان کې را پرې وته نو د جنت دغه فرشته غریدوان نه تاسو کی ماته به جنت الفردوس کې څومره علاقه پاتې څومره براته پاتې نو هغه ورته وی تا دي کې والی سدي الله پاک په دې کې د هر پیغمبر عیسی مقرر کړی دی یعنی هر پیغمبر عیسی د جنت الفردوس کې بیا د صحابه عیسی دی پکې خو په دې کې چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوم عیسی دا کنه هغه چې صلح حصے کې ابوبکر لچې الله پاک کوم عیسی په جنت الفردوس کې ورکی چې هغه صلح حصے کې نو تل پړمبه حصہ کې روانه تعالی لړمبه سم نه د پارک دومره لوی جنتونه الله پاک پیدا کړی دي خو دلته کې چې الله پاک وشي د زمکه او د اسمانونو او د پاسې مناسب پلانوالی به وي نو دا زمونږ استاد د ذهنونو مناسب نور الله پاک جنتونه ډیر لوی پیدا کړی نو عرضها السماوات چې پلانوالی د دې د اسمانونو د زمکو برابر وي اعدت تیار کړل شي دي للمتقین د متقیانو د پاره سبحان ان شاء الله سره دم و نور بم ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الہ العالمین ته زمون راضي شه الله زمون لوی وړ ټول ګناهونه معاف کړي خدای دا درس قرآن زمون په خپل دربار الهي قبول او منظور کړي الہ العالمین سمره ملګری ناست دي ټول کامل مغفرت نصیب کړي الله دا ټول په قرآن مجید باندې پوهه کړي الہ العالمین سمره شرعي حاجتونه الله د خپل غیب خزانونه پوره کړي الہ العالمین خاتمه زمون د ټول بل خیر او بال ایمان کړي وخت ځن کتن نظر په سید اکثر په جبدا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول